بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفات الحروف. ورون دي کې لږه خبره شوم وا جزر رحمت الله علیه چې د مخارج د باب نه فارغ شو نو هغه پسې د صفات باب شروع او دا غي وجه تاسو ته ما ویلې و چې د مخرج مثال د حرف د پاره د تللی د معنی تللی کیږي حرف او د صفت مثال ورته د ناقد دی یعنی د خراب او صحیح جدا کول خراب او صحیح جدا کول صفات دا جمع د صفت دا او په عربی کې ویل شي وهي لفظ يدل على معنى في موصوفه دا یو لفظ دی چې دلالت کوي په معنا هغه معنا باندې چې په موصوف کې موجوده وي لکه علم دی علم دا علم د انسان په ذات کې دلالت کوي کنه لکه ته خدا سره نشي ویل چې دا کان علم دی ویل شي څوک یا دی انسان یا دی لکه دا عالم دا ویل شي یا سپینوالی شو سپینوالی خپل وجود نشته کشته دا سپینوالی یو جسم پسیوي دا کتاب سپین دی دا پکې سپین دی ها نو کدا وجود د یو سیس نوي دا صفت پکې راتلی شي نشي راتلی تورواله دی سپینواله دی زیړواله دی علم دی کتابت لیکل پن یوازې پروت لیکل کولی شي څوک کوي انسان صفت دی کنه نو گویا چې دا صفت یو داسې حالت دی او یو داسې صفت دی چې دا په یو ذات کې موجود وي قائم بالغیر وي قائمه بالغیر وي منطقيان وتعارض وي ما قامت بالغير چې بل پس قائم وي نو چې دې بل پس قائم وي نو یا په اعتبار د محل سره غسري او یا په اعتبار د ذات سره یا په اعتبار د محل سره صفت سوي په اعتبار د محل سره وي لکه د مرینه حروف داکیه تسوي حلقي ورته وي کنه د شونو داکیه تسوي شفویه د لسان ادا کیږي د ورین هغه تسوي ودام صفت دی الکه د لثویه دی د شفویه دی دا صفت نه دی خو دا په اعتبار د محل سره دی په اعتبار د او یو په اعتبار د ذات سره وي یعنی د حرف په ذات کې نرمواله دی د په ذات کې سختواله دی د په ذات کې غټواله دی د په ذات کې نریواله دی نو یو په اعتبار د محل سره صفت وي یو په اعتبار د ذات سره وي تاسو ته پرون ما خبره کړم وا چې علما کرامو د صفات زیات ذکر کړي چا څومره بهرحال دا صفات په دوه قسمه دي بعضو صفاتو د ارادي ضرورت وي بعضو صفاتو دا او بعضی صفات دا بغیر د ارادي نه ادا کیږي دا بعضی خلک نه ویني تجوید کوي اکثر ټلیفونو کې وایي چې لکه مثال په تو دا را ده صدا په دې را کې د ټول زیات صفاتونه دي و صفات دي پکې صحیح شو نو یرا وي په دې یو وخت کې موږ څنګه و صفات ادا کوو یو وخت کې خبره پوي کنه پوي کنه په خبره لکه تعالی مخه ته و بلیټه پراته هونه و بلیټه او یو کې چرګ دی یو کې ګندینو کیمه دا یو کې نری دا یو کې غړ دا یو کې څنګه چټنی دا بل کې څه دي روجي دي ها مسجد کاری جو بلکې چې کوم دی پنځه کې مال شبل سری نته په یو ځای دی وانه کې لاس والی شي راکه هو صفات دي او د ار یو صفت څخه تقاضا جدا جدا نو په یو ځای پکې اورا دا څنګه ادا شو صحیح شو نو دې مونږ آسان مثال ورکو مونږ ورته وایو چې کله انسان د مونږ کوي و دې مونږ کې سونه فرایض دي سونه مستحبات دي سونه سنتونه دي چاته نه ورزي ما د بعضي علماء نو ورېدلې دي چې په مانځ کې 2000 مسائل دي 12000 مسائل دي چاته ورزي الحمدلله کوي کدو رکعت کې سرور رکعت پوره کوم کنه او دغه مسائل مترازي راځي په مخ دی وبو ور واچولې په خپل کې دی وبو واچولې دې خپل سنت شته کنه خو چې تا ور واچولې هغه ټولې وشوي
مخ دی وبو ورواچولې لاسونه دی وینځل ها په دی وینځل یا سلو فرضونه موږ درازي خو لکه وبا چې دا ټول کو کنه خو راضي کنه راضي خو کوي کو کنه او صحیح کو غلطي کو دغه شان صفات دي لکه تعالی چوي چې لکه خو لکه وبوا چوا واچول بس سنت او شو کنه تعالی یو کس استاد وی چې را تسوي را دغه هو صفات ادا شو بعض صفات د سوي چې د ارادي ضرورت وي لکه اوس قلقله ده ته چې اراده نه کې قلقله په خپل نه کیږي ته بس وي الکه استاد قلقله او کتوي اب اوس کته لازم ما چې په دې با کې شدت او کا جهر او کا استفال او کا چې باندې کې مرشه ازلاق او کا انفتاح او کا ته وجادي لا سوي څنګه بګي وکما ته شاګرد ته وې لکه دام بګي وکا دام بګي وکا دام بګي او ځه باندې کا ته وې څنګه ادا کما وکته ورته چې استاد درته چې با او تور پسې وې چې با ټول صفات پکې ادا نشو بعض صفات د ارادي ضرورت چې ارادي نه بغیر نه کیږي دا قلقله شو هم سم بعض علماء ته اصل دي چې نه دي ته ارادي ضرورت نه دي او بعض علماء چې ارادي ضرورت دي ورته ځکه چې ته کو اراد او چې ته اراده نه کې کینن هم سم کېږي نه چې اراده ورته چې کومي کو اراد اخر کې ودیو بعض صفات ته ارادي ضرورت نه وي هغه په خپل باندې ادا کیږي لکه تاسو استاد وی چې تو وایا چې تاسو ما بس وایي تاسو وایي ح په ح کې تاسو نه صفاتونه لیکلي په چاټ کې مډیر شي لیکلي کنه ټول پکې تاسو ادا کدا نشو ادا شو ادي مثال الله سره لکه ته یو ډاکټر ته لړ شي ډاکټر ته هم سه حکیم ته لړ شي هغه یو دوايي جوړ کړی د میادې لپاره وایي کې دولس سيزونه اچولي سونه دولس او ته به یو چمچه کراوالي خلیته کې نو تا دولس ونه خلیته ورواچول کنه قدرت یو کی سره یاد راته کوم یا زمو یو سړی وغه د بیکری ولا دکان ته لاړه واکه تاسو سره بیکری داسې دکان ورته ویل کدا چې چلو کې کیلو دا راکا رسګولې راکا هغه ته لیکي خو وی کیلو چې کوم دی دا برفی راکا ورکی نه متللی وی کیلو پکې زلوبه واچوا وی تللی کې خو دی وی کیلو چې کوم دی دا پکې بل یو څه ورته یاد کړه چې کوم مټیان والے موږ دونه نه پیژنو ګلاب جامن پکې کېدا یو کیلو یې لډوانم تر واغسته هغه ورته جی برابر شو برابر شو یو سټول مکس کا هغه مکس کا یو استعمال ته لسرو پورا کا مقصد د خبره دا دی چې دا ټول صفات دا یو ځای شي دا څه شي انت پکې وایي لسرو په مو واړه هغه ټول څه شو ادا شو ټول څه شو ادا شو ها دی وجنه بعض علماء د صفاتو دوه قسمه ذکر کړی دی او دا لږ آسان دي بل زموږ علاقې کې استعمال هم د دې دي صفات لازمه او صفات عارضه دا صفات لازمه په دوه قسمه کړی دي متضاده او غیر متضاده بعض علماء د دې صفات ډېر نمونه ذکر کړی دي ممیزه مقومه لازمه دي صحیح شو ذاتيه او د دې عارضه وی لیکلي محسنه محليه صحیح شو او غیر لازمه لازم نه دي صحیح شو برحال هغه ته موضوع بچ کما آسان نوم دي تاسو یې پويږي نو یو صفات لازمه دي یو څه دي صفات لازمه دي لویل شي چې دا حرف سره همیشه وي دا حرف سره لازم او ملزوم وي کدا صفات تلره کې نو حرف بدليږي لکه ګوره طالا فالطا کې صفت استعلاء او اطباق ته غټوالي ته دا لري کنه څه شو تا صحیح شو صفت لازم چې د حرف نه لري کې نو هغه څه کیږي بدليږي صاد دې کې استعلاء دا اطباق ته غټوالي دي ته دا غټوالي لري څه بشي سین و غټوالي ته لري څه شو ذال صفات لازمه چې د حرف نه لري کې هغه څه کیږي بدليږي او صفات عارضه کوي خډيره خدا کنه وینو نه دی کنه په هر حال
د حرف خایست وسره قائم دی حرف وسره حرف بدلیږي نه لکه ګوره الله دا تا غټه ویل کنه را تی غټه مو یې سبا شي نو ذات جوړ شو سبل حرف ته جوړ شو وما غراده خص شو لکه یو لک څه سر دی ورته کټا ها لکه دا خایست دی الله تعالی ورکړی دی او چې دا ته سر کټا کنو بس یې کټا سر بخکاری بیا نو د صفات عارضه مثال لاسری چې حرف نه لري کې د حرف خایست خرابي د حرف د امام محمد رحمت الله ډیر زیات خایستو نو کله دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته سبق تناغي نو امام سے بوته سر کټا کا سر په کټا کا امام محمد رحمت الله علیه نو چې سر کټا کدي نورم خیسته ښکارې ده نبی او امام سے وی ته تاسو پر دي ګره نه دراغله زمانه شاته کینا او سبق وایا به یو ځل داسې به کول شاته ورته ناسه سبق بهر حال دا مولدري دي کی صحیح کی دي شي تاریخي خبرې دي روایت اوریدلې دي کتلې مو دي نو بیا یو ځل سبق ته وینو چې دا څه وکتنو دا سوري کې ګره ښکارېده نو باینه وی بیا ځان ته مخ ته کوم سبق وایا دا ځکه زه یو ځل یو استاد سره ما سبق وی سترګو باندې نابینا و قاری عبید الرحمن سے ابن ملدیرو ډیر بزرګ انسان هغه چې زه لاورته لاړم قرائت ته نو هغه چې زه واپس رالم په جوړې باندې راغلم زه ملاقات ته لاړم ماسپهین ټیمو نو زه ځان ته نږدې کوم دا ګیره را سره ونی سلامات ځخه ګیره غټه شوې ده شابه مونږ ته مخکې شمه ماسپهین مونږ را باندې راک بیا غریب ته نور مسایلو موتجی او رکوع تلاوت را توکل نو زما فجړه شو راته چې قرآني مسایل ورته ما ته وی بچي وی ډیر مودو شو سبق مې نه دی ویلې خو مې په ناراضي او بیرته یو خپل استاد کی څوکا چې هغه سره همداسې واقعا راغلی و د قرآني مسایل او دا الله تعالی دې موږ تاسو ټول ساتي ډیر پریشانه ورته غریب ته وی ما خپل استاد ته چې سبق راته وایا نو هغه سبق نشو ویلې یمه چې دا دې ما سره اخوا دی خواږي بما باندې خپل دا وخت راغلی دی چې بیرته فلا اقسم بمواقع النجوم د سوره واقع دا درې مرکو دا باغ ډیر ویل په تلاوت کې بیرته دا ویل ما ته نه محسوسي دا خو هغه وی چې زه نشم ویلې زه یو څه مخلای بل طرف ته نو صفات العارضه پس می خبره کوله چې صفات عارضه دا حرف سره لازم نوي کله وی کله نوي کله وی کله نوي او چې په حرف کې وي او ته ادا نه کې نو حرف بدلیږي نه او د حرف خایس ختمي به دې پوری پوه شو جزر رحمت الله علیه تګوري هغه فرمای خدي کې یو بل خبره چې ضروري ده هغه ده چې بعضي علماء تاسو بل رزماوم وي د الف مطلق وباسل دي بالکل دې وباسل چې الف له صفات شته الف کې دا چې څونه صفات دي دا د نور حروف دي ښا السلام علیکم خلاص کې مثلا بس نو بعض علماء خو تالیف بالکل وباسل چې الف کې صفات نشته امام مصدی رحمت الله علیه بعض علماء دا راي چې دا څومره صفات دي نو دا 28 حروف دي د الف نه دي او بعض علماء اغي د جهر نو وباسل دي د جهر نه الف ځکه چې جهر ولا حروف صفاتها جهر ورخو مستفل نو ده همس مجموعه ده کنه ده همس مجموعه څه ده فهثه شخص سكت نو چې ده همس مجموعه فهثه شخص سكت شو نو باقي حروف کې څه دي جهر نو بعض علماء ده الف ده جهر نه ده الف ده جهر دغه شانتي بعض علماء اغي ده الف رخوت منی او بعضی نه منی بعضی الف رخوته منی او بعضی نه منی دغه شانتي علامه مکی طالب القیسی رحمت الله علیه اغه د الف اطلاق او اسمات نه منی ځکه علامه مکی رحمت الله علیه پر رعایت کې فرمایي چې اما الالف انها ليست من المطلقه ولا من المثبته
لأنها هوائية لا مستقر لها في المخرج چې دا الف چې دی دا نه مثبته دی او نه مطلقه دی دي کنه اسماس او اطلاق دا علامه مکی رحمت الله علیه راي دا په دې الف کې د بعض علماء اقوال شته چې د صفات شته کې نشته صحیح شو دا خبره ده سره یاد ساتئ بسم الله الرحمن الرحیم صفاتها جهر ورخ یا ورخ یا ورخ دی راکې درېونه حرکات راغلي صفاتها جهر ورخ خو روایت پرات پزیر سره دی صفات چې کوم دي د حروفو دا جهر دی رخوت دی مستفل او استفال دی منفتح او انفتاح دی مصمتة او یو اسمات دی والضد قل او د دې صفات ضد ورته توایا د دې صفات ضد ورته توایا نو ګوره صفاتها جهر لمنه څه دی جهر دی کنه نو جزري سي وای محموسها فحثه شخص سقط موږ سره لمنه سره غلو جهر نو جهر ضد ورته وي محموسها فحثه شخص بیا صفاتها جهر پس دیم سو رخون وکنه نو لاندې شرک وګوره وی شديدها لفظ اجد قطن بکت رخوت زید څه شو شدت شو نو جزر رحمت الله علیه چې کوم حروف مجموعي لګي وي کوم حروف مجموعي هغه رستو کړی دي او دا کوم حروف چې مجموعه ډیره جوړېدله هغه بس بره یو ځای ذکر کړ جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة د دې حروف ډیر ډیرو د دې مجموعي جوړ نه کی او د کوم حروف چې مجموعي لکه حروف هغه مجموعه جوړېدل نو هغه لاندې مجموعه سره ذکر کړی دي ها نو ګوره لومړنی صفت مو سره سره جهر جهر دا په لغت کې الاعلان ظهور ته ویل شي ظاهر والی ته دا حروف چې کله مونږ ادا کوو نو د دې حروف په مخرج کې یو قوت وي او دا غي قوت د وجنه आवाज اوچت وي आवाज کې سوي اوچتوالی وي اوچتوالی نه مراد تیزوالی زور مونږ پښتو کې وایو په زور باندې وایو زوایو زور باندې وایو دغه ته جهر ویل شي لکه قران کې راځي انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون يعني تاسو کو پزور خبرې کوي مله اوري الله ته علم دی چې پټه باندې کوي او وای نو عمل الله سکی اوري نو جهر معنا د اوچت आवाज جهر معنا د پزور आवाज او چې کله د جهر د حروف ساکن وي نو بیا دې باندې ثابت دی جهر حروف چې سوي ساکن وي ځکه مخرج کی قوت وي مخرج کی سوي لکه اوس یو سړی کټ کبډي کوي او تا باندې راغی او تا خټټ دی لاسونه ونی سره بعضی تکړه کسانی دې موټې نه ونی سي کنه دا موټې ماته شو پرې دی نه لک زوري پاتې دمو دې کلی کې سکسانو وکوله کبډي اچانک چې موټې ونی سره کنه لازم مات شو پرې خودو به ورته نه چې په قوت سره ونی سي دا حروف جهر سره نو صاحب کې وتی شي نشي وتی لیکن چې پهلوان ځان ورکړي را ورکړي او ته دې راټینګ کې کنه نو ځان راخي شپ وخی درنه بوته نو جهر کې سدي قوت سره راټینګيږي مخرج کې سدي دا حروف مخرج نه ادا کیږي کنه او دا صفت حالت ته ویل شي چې له حرف ته مخرج کې راځي صفت څه ته ویل شي حالت ته وي چې حرف ته مخرج کې را پیخيږي نو مخرج چې کوم دی سپور دی مخرج سدي او دا حرف پکې راغی مسکله کې راټینګي صاحب کې نه پریدي صاحب کې نه پریدي او کنه ځان ورکړي دی حرف او دې پکې راشي نو بس اوزي ګور اس اف خیر مو دی لیکن ګور اب بس پورا دا هغه چې راځي اب بدراټینګي کې نه پریدي خبره پوښښ نو مخرج کی قوت د وجنه دا حرف راګیر شي قوت د وجنه حرف او صافي بند شي او صافي دا د ساکن خبره ده او چې کله دا حرف متحرک وي اواز کې یو قسم ته بلندوالی وي او چتوالی وي اوس په شوي دا چا صفت شو جهل د دې ضد رخوت ضد څه دي څه دي همس دي د جهر ضد څه دي همس دا په لغت کې خط आवाज ته وي ځکه
یو کس په کوټه دی نو بل څه دی لاندې بل څه دی لاندې په ځمکه باندې کویږي کنه یو حرف کې आवाज اوچت دی نو بل حرف کې به आवाज سوي کته وي یو سړی په منډه په شت باندې روان دی بل مزه روان دی نو یو حرف کې سا بندیدله نو بل ضد کې بسوي سا یو صفت کې چې کوم دی आवाज کې اوچتواله وي نو بل کې څه دی یو ته په چغه چغه لګیا دی او یو سلو په آرام آرام لګیا دی دا هم سویل شي خکته आवाज ده د دې علماء ډیر تعریفونه کړي بهرحال چې کوم آسان تعریف دی هغه دی الخفاء خکته الصوت الخفي خکته आवाज پټ आवाज چپ आवाज دې څه ویل شي همس بعض علماء فرمایلی دي وای چې کله کپڑا را واخلې کپڑا تاسو سره ټول سره ساده مادر سره شته او دا په لرګي باندې ومږي تاسو لرګي نشته مخه ته چا سره لرګي ولا پټه ده لکه ساده راواله او د لرګي پټه باندې لګومږي دنه یو आवाज راوځي دا ته همسو وی مګي چې پتا ته ولې صحیح شو دا همس دی یا اسی کپڑا راواله د پاسه په داسې ومږي دا چې کوم आवाज یې رسوي شي همس صحیح شو قرآن شریف کې مراغلي د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دې موږ ته د آخرت منازل آسان کړي دا ډېر ګران وخت او واقعي چې ګران وخت ځکه چې دا ټول خلک په پراتوي په ځمکه باندې الله تعالی आवाज وکړي لمن الملك اليوم په دنیا کې تاسو چې موږ سرداران یو او موږ دایو موږ هغه یو ظالمان یو جابران یو اوس سره چت کې نن د چا بادشاہي ده خلک ور خواره واره مړه پراتی څوک به आवाज کوي الله تعالی په خپل فرمایي لله الواحد القهار نن ورځ د چا بادشاہي ده هغه یو واحد د قهار ذات بادشاہي ده نو په هغه وخت کې چې د خلک حکم شي او دا اور به کوم دي خلک پسې شي او شت باندې به روان وي هر سړي پسې په قبر نه وي اور راپاسي او دې چې شاته وګوري کنه او چې کله بیا دې په سوچ کې کنه په حشر میدان کې په ولاړ سبب حشر میدان کې په ولاړ الله تعالی فرمای فلا تسمع الا همسا حشر په میدان کې به د هیڅ आवाज ونه لري همسا د خپل کشاره بدار چاوي صحیح شو کپڑے بنوي بربند بټور خلک ولاړ عائشہ وی فرمایي چې ما د نبی رسول الله تاسو کو چې د الله رسوله نو په دې حشر میدان کې وسړی مولاړي خزي مم ولاړي او چې کپڑے دې چاني نو دغه خلک یو بل ته ګوري نبی علیہ السلام ته شی بیا منظر ډیر سخت دی تاسو وینئ نه د زلزلہ راشي کنه شت باندې ټول خلک باروتي اکثر ځا پرتوک بدلی کمیزي بدلی او دې ته نه ګوري چې اکثر خپل بچیم دن نه پلی فزان وګان کې باري منډي کړی او خزي ونر ګډ وډ ولاړی خو بس بل د مغله د پنسي سندي چې ګناونه رانه وسندي دا په دې نه سندي کې دې بار توبه وباسي زمون خلک بس منډي وخی بیا عائشہ وی ته فرمایل چې هغه ډېر سخت وخت وي هر سړی په خپل غم کې جوړ بس کیږي را سره اوس با سکیږي هر سړی به کم دی وای چې اوس دا ظالمان او دا وای چې اوس به زمون لا ماتيږي اوس مو خیر نشته ځکه په خزي خو مخپای خنه وا اوس به سره سکیږي الله تعالی فرمای فلا تسمع الا همسا نو همس په قران کې راغلی کته आवाज ته همس ته ویل شي کته आवाज ته د دې حروف کې چون کې مخرج ضعف ته پکې مخرج څه دی کې ضعف ته ضعف معنا دا چې اوس یو خط تکړه سړی په دې ګیټو درولي چې لکه ګردن نه بسو پرې دی نه بچ کم کس راځي یو سپیړه ورکی هغه ته بیولي ها او اوس یو کمزوري سړی ودرولې چې هغه ځان هم نشي نسلي او هغه یو کس راځي هغه دې نه راځي هغه دې سپیړه ورکی هغه ته بولی شي تاسو کې نه راځي همس کې ضعف دی مخرج کې څه دی ضعف دی دې کډیرم کوشش کې چې دا خراب راټینګو منې شي راټینګولې ګوره اس زتا سو راټینګ کې دمولې شي اف نراټینګي اش راټینګي ته اب بشان راټینګولې شي نشه راټینګي ځکه مخرج کې څه دی ضعف دی دا مخرج د کمزورتیا د وجینا د مخرج دکی چې کله حرف ساکن وي سا جاری کیږي حرف چې ساکن وي سا جاری کیږي او په ساکن کې د همس زیات دی په نسبت د متحرک کې وي ځکه دا صفت لازم دی
او موږ وایو صفت لازم ډېر ویل شي چې حرف نه جدا کیږي نه نو همس ظهور زیات دا بساکن کیږي ها او چې کله متحرک وي همس ولا حروف نو دی اواز کې ښکتوالی اواز کې سوي لکه ګوره ته با سوي قاف لیکن ته ثا څنګه وي ته ثا سوي سوي ثا سوي اواز کې سوي ښکتوالی دی اوس موږ په دې باندې همس ولا حروف هغه چون کې لاندې راځي هغه ځکه به خبرو کو محموسها فحثه شخص سكت چې الحمس ولا حروف دا فحثه شخص سكت دي خالد ازهري دا عبد الدائم رحمه الله عليه شاګرد دی وی دی حروف د محموسه زکوي لزعفها چې دا حروف ضعيف دي ولزعف الاعتماد عليها او دغه شان چې کوم مخرج کې د اعتماد دی غن کمزوري دي او جریان النفس معها عند خروجها او چې کله دا حروف ادا کې نو دې سره سا روزي اس اف اش اح اك ات دا بږي کېږي ها صحیح شو علامه سیف الدین په الجواهر المزیه کې چې شاری مصری سره مشهور دي هغه فرمایي چې بعض حروف کې همس دا ډیر کم دي او بعض حروف کې دا همس ډیر سیوا دي نو چا کې چې همس کم ډیر کم دي نو هغه په نور حروف باندې قوي دي یعنی کې صاد او خا دې کې همس دي ډیر کم دي پکې ځکه چې د صاد د کې اطباق هم دی او استعلام دی او صفیر هم دی او دا درې وړ صفاتونه چې کوم دي صفات د قوت نه دي او خا کې اگر چې همس دی خو د کې استعلام ده او استعلا د قوت صفت دی استعلا څه دی دې زبر پوښوي ګوره جهر ویل شي اوچت اواز ته جهر همس ویل شي ښکته اواز ته جهر کې چې کله حرف ساکن وي نو د قوت د وجه نه سا بنديږي همس کې مخرج کې ضعف دی چې حرف ساکن وي ساس کې جاری کېږي نو همس ولا لس حروف دي فحثه شخص سكت د دین علاوه 19 حروف پاتې کېږي کې څه دي جهر دی د دې حروف معنی څه ده نو بعض علما فرمایي چې د دې معنی ده فحثه شخص یو سړی بل کس ته ترغیب ورکو دا خبرو ابا چرته بخزه وسره جګړه کړې و یا به اسه خپو کور به واده وختونه به کول ورته مختلف مراحل په انسان باندې راځي لاول چې کوم دی وادي نکړي ما ته واده موږ زره رشکې یو مولوی صاحب تجوید هم دلته کړو سبعین دلته وکړه نو بیا چې کله 70 تراتلو یو نابینا فی سبزان سره راوستو هاي څه کلمه هم برازو ولا راغلي نه دي کرای لازم تراکوزم کم صرف دا بردیم چې دا کسان دي صحیح ده نو هغه ته مور واده نه کو نو هغه په سیب ډیر روان په ځان ډیر روان نو هغه ورته دا څلو کچې لوخي مخیمات کا نو چې دې کور ته راغلي دي نو خړ کینه شپږ پیاله او داسې پلیټونه مات کړي دي نو هغه مور هغه په سیب پسې تللی ده چې ګور استا مرګره دی او مون واسم غریبي ده ور ارزه راته مات هغه ته وی واده ورته کې ټیک وشي نور مشوره وایي کړي وا بس مور وته واده کو چې بدري بچی دي وخت شو دی خبره نو کله کله انسان دا غیره وجه نه خفي بچ بنازي چې سره خبرې نه کوي او کله کله انسان اسی خفي نو د دنیا مسئله الله تعالی موږ تاسو د غمونو نه وساتي ښا الله تعالی زموږ د خوشاله ژوند نصیب کړي ټول غمونو نه پریشانو دي موږ الله تعالی محفوظ ساتي خو خامخا الله تعالی فرمایي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الله تعالی فرمایي چې خامخا بس تاسو آزمایښت کوم په دې باندې والله تعالی دې موږ د آزمایښت کې او د آزمایښت کې کامیاب نو کله کله انسان اسی خفینو دا سړی خفنه اسو مطلب برکه صوتي فحثه شخص ترغيب ورکو حث ویل شي ترغيب ده فحثه شخص ترغيب ورکو یو کس دی بل سړی ته وسکته بیا هم چپناسو چاړو زور منيشته خبره نه کومه نو دې مجموعي باندې
نهایت مصیب خان دی ولې جګړه مګړه نه کړې ولې جګړه